بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا چې دا کم وایرس په دې دنیا کې په ټوله دنیا کې خور دی، نو دی واحد دا یو حال دی چې یاره هر سړی په خپل خپل ځای کې کینی، بار ته نه راوځي، جمګټه نه جوړوي. اوس که په لاره ګوري نو دا واړه چې دی نو په دې کوڅو کې دا پولیس والا ځغلی رازغلی، او بیا هم چې د مور پلار ورته څه نه وایي چې تاسو لږ په خپل ځای کښېنئ، مه راوځئ دی بازار ته چې زموږ دا سیز دا کنټرول شي. که چېرې دا کنټرول نه شو دا به بیا ډېر خطرناک صورت اختیار کړي. د کرونا د بچاو لپاره علماو مختلفې طریقې ښودلې دي، خو یوه طریقه د پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی چې څوک د سهار لمانځه نه وروستو او د ماښام لمانځه نه وروستو د دې لپاره دا دعا وایي، نو الله تعالی به د ناګهاني او آفتي بیمارو نه ساتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. کرونا وایرس هم دا وایرس په شان دی، خو چونکې دا یو بل سره د میلاوېدو نه د لاس میلاو حل نه د دې نه خورېږي، نو کوشش دا وکړئ چې یو بل سره لاس نه میلاوېږئ نه، یا یو بل نه لرې لرې اوسېږئ، یو میټر فاصله شي. نور احتیاطي تدابیر یې دا دي چې د ساه په نالۍ کې دا 4 ورځو پورې پاتې کېږي. نو اولنی ښه موقع د ځان د بچ کولو دا دی چې فرض که سړي ته وام لګي، انفیکټ شي سړی، نو چې غرغرې زیاتې کوي، په ګرمو اوبو باندې لامبې ډېر، مالګه په اوبو کې اچوي یا ډسپلین په اوبو کې اچوي او په هغې باندې سړی غړغړی کوي، نو بیا ترې د بچ کېدو چانسز ډېري. نور د یرې خبرې پکې ډېر زیات نشته، لکه په وجود کې ایمیون سیسټم چې کوم چې عصبي نظامي هغه د دې خلاف کوشش او کاروایي کوي. سړی ته پام پیراسیټامول پیناډال دوايانو باندې علاج کولی شي. مطلب آیسولیشن دی که نه جي، لکه د کورونو نه راوتل چې کوم دي هغه نه دي پکار. او آیسولیشن مطلب دا دی چې په کور کې ته کښېنې او ته په کمره کې بیل ناسې یا په کور کې ناسې او ته چې کوم دی نو سوچ وکړې او الله پاک ته خپل فریاد او الله پاک ته رایاد شي، د قرآن مجید تلاوت وکړې او نور چې کوم دي په دې یوازوالي کې ته الله پاک ته خپل فریاد وکړي. انشاءالله که موږ دا وکړو نو الله پاک چې کوم دی نو هغه به زموږ نه دا عذابونه لرې کړي. بله دا خبره ده چې خلک نه راوځي او کاروبارونه چې کوم دي نو هغه په ټپه دي، دکاندار چې کوم دی دوکان ته نه راوځي، دیاړي مار چې کوم دی هغه ته دیاړي نه میلاویږي. زمونږ صاحب استطاعت خلکو ته دا پیغام دی چې هغه د غریبارانو او د دې دیاړي مارو خلکو سره چې کوم دی هغو سره مرسته وکړي او د هغو د راشن بندوبست وکړي. چې دوکانداران چې کوم دي نو هغو خودساخته مهنګایي شروع کړې ده، نو دا خو د الله پاک عذاب دی، د الله نه ویرېږئ او د ځان نه چې یو څیز ته ګران نه میلاویږي نو هغه ګران مه خرڅوئ. مونږ له پکار دي کورونو کې کښېنو نو د دې بیمارۍ نه به مونږ بچ شو. مونږ ماسک ولګو او لاس په صابون باندې وینځو، او اول خو په سینیټایزر او کاغه دغه نشو چې بیا په صابون باندې وینځو د 20 سکند پورې. او الله دې وکړي چې مونږ د دې وایرس نه زمونږ د دنیا او زمونږ د ملک دا په امان شي. ټول نه وړم بیا خو زما خپل قوم د خاص کر پاکستانو ورونو د ټول دا دغه دی چې لکه تاسو احتیاط ډېر زیات وکړئ د دې بیمارۍ نه، ځکه چې دا داسې یو بیماري ده دا د ټچ سره لګي. او لکه خاص کر زه دغې دوکاندارانو ته دا دغه کوم چې دو لکه اني ټایم ګاک د سودا یا څه شی ورکوي او خپل لاس په صابون سره یا ځان ته داسې یو دوايي د ډیټیل او د دغه نه جوړه کړي چې په هغې باندې د لاس خپل صفا کوي. ماسک واچو، نور داسې ښه احتیاطي تدابیر دي او د حکومت سره په دې کې भरपूर تعاون وکړو. حکومت غریبان زور لګولی دی، احتیاط کوي چې دا خلک 2 3 4 5 دا یو بل سره نه پرېږدي. مونږ له دا پکار ده چې مونږ ډېر احتیاط وکړو. کرونا متعلق مونږ له پکار چې مونږ خپل ماشومانو باندې هم نظر ساتو، د کوره بار نه راوباسو، او مونږ له پکار چې ډېره ګڼه ګوڼه نه جوړو، او زموږ پر خمپور بازار کې خو ډېر زیات واړه ګرځي او هر څوک راوځي، دا احتیاط نه کوي چې یاره دا بیماري ده، مونږ د دې خیال وساتو. کور نه بهر ته مه راوځئ او بس لاس ماسک وینځئ 20 منټ پس او ماسک استعمال کوئ. هر 20 منټه پس لاس وینځو، دا لکه زموږ دپاره ښه ده.